وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما سره ستاسو د ناس ته احساس شته دی او ما ته فتح د چې تاسو ما ته ستړي پاتې شوي نو تنګېږئ به نه زه به ډېر مختصر خبرې کوم او فتح راته د تاسو د ماسپښین نه په دې خوا باندې ناست یئ ډېرو لوړو علماو اکابرینو بیانات کړي دي زمونږ دا خبرې پکې هېڅ حیثیت نه لري خو سفر خو کړی دی د هغې په مناسبت سره به دوه درې خبرې تاسو ته کوو ورونو د داسې پروګراماتو مقصد څه شی دی د ختم نبوت کانفرنس سیرت مصطفی کانفرنس صلی الله علیه وسلم د داسې پروګراماتو مقصد او مطلب څه وي د داسې پروګراماتو مقصد او مطلب دا وي چې زمونږ په زړونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام مینه پیدا شي ځکه دا یو فطري خبره ده چې د چا ذکر ډیر زیات کیږي نو د هغه مینه په زړه کې پیدا کیږي دا یو فطري خبره ده تر یو سړي ذکر بار بار کوي د چا په مخ کې کنه نو دا په زړه کې دا راشي چې دا سړی مې چرته ولیدې یو مینه په زړه کې پیدا شي ځکه موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالى نه مطالبه کړې وی الله ما ته ځان وښیه کنه دښو بار بار د سره خبرې کوم نو زړه کې مې ارمان دا چې وستې وینم نو د داسې پروګراماتو مقصد او مطلب دا وي چې زمونږ په زړونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام مینه او محبت پیدا شي او نبی علیه الصلاة والسلام په خپل فرمایلی دي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تر هغه پورې پتاسو کې یو انسان کامل مؤمن جوړېدی نشي ترسو پوری چې ما سره زیاته مینه د خپل پلار نه د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه زیاته نه وي کړي دا سړی تر هغې پورې کامل مؤمن نشي کېدی یو ځل د عشق او د محبت خبرې کېدي داسې مجلس لګېدلی عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي په زمونږ ډېر پاک خلک وو د الله پاکه پیغمبره یقینا چې د پلار نه راته ګرانې یقینا چې د زوی نه راته ګرانې یقینا چې د ټولو خلکو نه راته ګرانې خو د الله پاک پیغمبر خپل ځان راته ګوره ډیر خوږ دی خپل ځان راته ډیر خوږ دی د خپل ځان نه راته ګرانو نه یې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل عمر کله داسې نشي کېدی داسې نشي کېدی عمر رضی الله تعالی عنه سوچ وکړو چې ورکه دا څنګه خبره ده خپل ځان خو ډیر خوږ دی که نه داسې ده که نه ده عمر رضی الله تعالی سوچ وکړو وی د الله پاک پیغمبر خطا شومه ته باندې د خپل ځان نم زیات ګران یې دا یې ولې وی خطا ځکه شومه چې زه د خپل سر په تا باندې شیندلی شم زه د خپل سینه غشو ته نیولی شم خو تا نشم ورکولی ما سوچ او فکر نه وکړې زه خطا شومه تاسو ته وایم تاسو به ټول وایئ چې یاره د خپل ځان ډېر خوږ دی داسې ده که نه ده داسې ده که نه ده خو که سوچ دې وکړو نو ته د خپل ځان په نبي علیه السلام قربانوي داسې ده که نه ده په دې مجلس کې هر یو تن داسې شته دی خو د نبي علیه السلام په شان کې معمولي ګستاخي وشوله دی د خپل سر قربانولی شي خو د نبي علیه السلام بېعزتي نشي برداشت کولی داسې ده که نه ده عمر رضی الله تعالی سوچ وکړو چې دا ما څه وي وینه د الله پاک پیغمبر زه خطا شومه ته راته د خپل ځان نم څه یې ګرانې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه چې کله دا مسلمانان یو کم څلوېښتو ته ورسېدل ابتدایي وختو د اسلام نو چې کله مسلمانان یو کم څلوېښتو ته ورسېدل که نه او په دغې ورځ باندې حمزه رضی الله تعالی عنه هم مسلمان شو د نبي علیه السلام ترو نو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاکه پیغمبره مونږ خو اوس ډېر شی یو زمه چې د کلمه د توحید په بیت الله کې ووامه زمه چې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا چغه زه د بیت الله سره وم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ابوبکر ما ته اجازت نشته ما ته اجازت د الله د طرف نه ما ته دا اجازت نشته وی نه د الله پاکه پیغمبره زه خو به دا کلمه وامه زه خو به د توحید اواز د بیت الله شریف سره کومه نه کلاریدم نبی علیه السلام چې خامخا نه کلاریږي زمونږ در سره ملګري یو چې لاړ شو نبی علیه السلام د خپل ملګرو سره او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورغی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د بیت الله شریف په خوا کې ودرېد او دا د اسلام لومبۍ خطبه وخه لومبۍ خطبه اوله خطبه په بیت الله کې چې کړې دا چا کړې ده ابوبکر چا کړې ده ابوبکر رضی الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله تعالی عنه خانه کعبه سره ودرېدو او بیان شروع کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما خو گواہی کړی دا الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی چې دا خبره کولو د کفارو د طرف نه په گزارونه شروع شو
او دومره ابوبکر رضی الله تعالی عنه او خو کنه چې بیهوش شو خلکو په لاسونو کې اوچت کو کور ته وړو بیهوشي حالت کې د ابوبکر رضی الله تعالی چې کومه قبیله و بنو تیم هغه خبر شو چې زمونږ د قبیلې سره قریش والے دي ناغي توري راواغسي وي مونږ خو به د ابوبکر بدل اخلو او په دې والو کې عتبه کافر نو د ټولو نه پیش وو وی عتبه وورا کو ابوبکر وفات شو مونږ ته ژوند نه پریدو توري راواسي عربو کې دا نسب پرستی چې د قام پرستی د پکې ډیره ده او ډیره زیاته ده وی زمونږ د قام سره ابوبکر کو وفات شو مونږ عتبه نه پریدو ناس ورته غیر چا پیر د قام خلک ټولو چې دا سیده ما خامې شو کنه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ له حاکمان راوستي دي دوايي ورته کوي او په اړای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سترګې وغړې دي چې څنګه سترګې وغړې دي کنه خلک خوشاله شو مبارکي ورکړي ژوند دي نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ به تاسو کې وي زما جانان څنګه دي محمد مصطفی څنګه دا خبر راکای نو غیر چا پیر چې کم خلک ناستو وی مونږ خو راغلي او توري خورستلې دي چې مونږ بس تاب بدل اخلو او ته چې په وښ کې رالي ته بیا د هغه سړی نو مخلي د چا د وجه چې تاوالو خوړل ته بیا د هغه محمد نو مخلي صلی الله علیه وسلم خلک ته روان شو توري کې خو دې مړه دې په خبره نه پويږي پرې دا وای سره دې بیا د هغه نو مخلي دې روان شو د ابوبکر رضی الله تعالی مور رااله دا غي نوم الخير هغه ابوبکر رضی الله تعالی الوا په خکل نرم خوراک ولا پوخ کو وی بچی دا وخوره کنه سار شو ما خام شو وګه ته دا خو بچي وخوره کنه مور خو موري اگر چې کافر او په دغه ټایم کې ای بچی دا خوراک وک کنه وی موري زما دې په هغه ذات باندې قسم کوم ذات چې زه پیدا کړم تر هغه پورې به زه په جبه سشي کې نه دم چې زه د خپل جانان نه خبر شوی نه ما زه خلکو عالم به وښه کړم زما د محبوب په حالت کړی وی بچی ستر له کم زینب خبر واخلم داغو ویلار شه د عمر خور چې کومه ده کنه عمر په دغه ټیم کې نه دی مسلمان شوی لا د عمر خور چې کومه ده ام جمیل دا غینه پښتنه وکړه د عمر رضی الله عنه دا خور مسلمان شي او تاسو واقع ورته چې عمر رضی الله عنه پس ورغه وهلله نو دا ام جمیل مسلمان شي او خپل مسلمان خپل اسلام نه ښکارا کو ویلار شه د ام جمیل له تاسو کې محمد مصطفی څنګه دی صلی الله علیه وسلم نو دا ابوبکر رضی الله تعالی د امر لاړه او ام جمیل سره کې ناستا وې زما زوی په بیوشه کې وس په وښ کې راغی زه ول خوراک ورکوم څنګه خوري وې در هغه پورې به خوراک نه کوم تر سوچ د محمد نه خبر شوی صلی الله علیه وسلم ام جمیل وې دغه خپل اسلام پر ساتلو کنه وې کوم محمد زه خو نه پیژنم ستا کوم زوی ابوبکر ما ته خو پته نشته دی هغه ورته خبر نه مخستما بچي چې ستا نو مخېلی د ام جمیل د نبی رسول الله تاسو کوي نو چې ډیر اصرار وکړو ستا بچي چې دومره زخمی دي زه به دغه خواله لاړ شم نو دا د ام الخير سره مرګري شو نو د ابوبکر رضی الله تعالی کور ته ورله نو چې په ابوبکر څنګه سترګې ولګېدې چې په وینو کې سور پروت دی په وینو کې سور پروت دی نو دا ام جمیل مسلمانه او عمر ابوبکر هم مسلمانو نو چې یو بل ولید نو یو بل وچ پیژند نو یو بل ته ډیر وجړل ډیر زیات وجړل د ابوبکر رضی الله تعالی ته ام جمیل نبی علیہ السلام څنګه د دارته وایا ام جمیل په جړا شو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې دی په کوم ځای کې د ارقم په کور کې دی خو مور دی ولاله د خبره درته نشم کولای وی هیڅ خبره نه د مور به زما او استاد خبري خیال اوسه بار به د خبره نه ښکارا کوي دا چې شپه شو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي ما چې نبی علیہ السلام نه لیدل زه شي نه خورم په دوه تنو لاسونه ورواچول او دار ارقم ته په وستو نبی علیہ السلام په دار ارقم کې ناشته نو چې ابوبکر رضی الله تعالی وکړو نو دواړه یو بل ته غاړي وتلو یو بل تغاړي وتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم جاړي او ابوبکر رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی هم جاړي دوه یو بل ته ډیر زیات او جړل ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا الله پاک پیغمبر ته څنګه جاړي چې دې کافر ډیر خو کړي ما نو دی وجه نه جاړي چې په مې ظلم ډیر کړي وی دا الله پاک پیغمبر قسم په الله چې ته مې روغ ولې دې زما ټول غمونه ختم زما ټول تکلیفونه ختم ما ته مګور چې ابوبکر څومره زخمی دی بس زه روغ یم خو چې ته مې روغ ولې دې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه پیدا کوي ورونو د نبی علیہ السلام سره محبت پیدا کوي د نبی علیہ السلام سره عشق پیدا کوي د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو الله څنګه جن ورځونو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو صحابه کرام وی کنه وی په کوم ورځ چې نبی علیہ السلام مدینه منورې ته راغی وی قسم په الله چې په مدینه منوره کې به د سشي تکتل هغه به خوشاله د مدینه منورې کوسي خوشاله وي د مدینه منورې بوټي خوشاله خو چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شو کنه په مدینه منوره کې تور تیار و هر شي ته بچ د قتل هغه غم جنو چې هر څه ته به د قتل هغه خپاو نو نبی علیہ السلام چې په کوم ورځ وفات شو ابوبکر رضی الله نبی علیہ السلام چرته لګلو په اجازه باندې بار ته تلو د عمر رضی الله تعالی عنہ دماغ بالکل کار فرې خود تور راواغست او داسې کړه سی ولور کو منبر ته وخته وی خلک وی دا منافقین وی چې نبی